أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. سورة مريم 77 نمبر آیات. په دې 77 نمبر آیات کې حمدلس یو کافر ذکر کیږي چې هغه مال دولت لرو او زامن لرل او د خپل مال اولاد په وجه باندې هغه ډېر مغرور او د اسلام لوی دشمن شو او دغه دشمنی دغه غرور او دشمنی په وجه باندې هغه دعوا کړې و چې یاره چې په دنیا کې الله تعالی مال را کړی دی اولاد را کړی دی او دومره غټ منصب را کړی دی د مرګ نه بعد به هم مال ډېر سره کوي ځکه چې خوښ یم ځکه چې دلته را کړی دی. د هغه کافر ذکر دی دغه د احوال بیان دی. د دې آیت باره کې شان نزول باره کې امام بخاری رحمه الله یو واقعه ذکر کړی ده چې خباب رضی الله عنه یو کافر سره یو کافر له قرض ورکړو. دغه کافر نوم معاذ بن وائل نوم یو او د اسلام ډېر غټ دشمن. خباب رضی الله عنه هغه یو د کس ته ویل چې مال پیسې راکړه زما قرض ماته واپس کړه. هغه ورته ویل قرض ته هغه پورې نه واپس کوم تر څو پورې چې د نبی عليه السلام نه سوچي انکار نه کړي کفر دې نه کړي او ردی بدی ته ویلی نه تر هغه پورې د یورو په هم نه کوم. نو خباب رضی الله عنه ورته ویل چې دا کار خو زنه او تر هغه پورې نه کوم چې تمړ نه بیا ژوندې شوی نه ازما مخې دراغله نه هغه پورې دا بس ماته مکو مطلب دا تمړ شوی قبر کې باخرت کې به خپل مانوي نه د نبی عليه السلام منل څومره ضروری دي. نو بیا به دغه نه بعد به دې معنی باسو کو دغه پورې سباس نه کوم په دې باندې. نو عاص بن وائل ورته ویل چې خا دوباره ژوندونه مشته نو که دوباره ژوندونه یي نو څنګه چې د الله تعالی زخواخ هم دنیا کې څه نه راکړي دي مال دولت راکړي دي د آخرت کې به مال بیا مرکه چې زغړ سړی هم خوخي یم الله تعالی ز قرض درک دلته کې نه درک. دغه کافر مبارک هدایت نازل شو. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې افرأیت الذی ایتا ولید هغه سړی کفاره چې هغه کفر کړو بی آیات نظم بیاتونه باندې کوم آیاتونه نه کفر کړو اصل کې خود قرآن نه مانو خو غټه خبر به دا و چې دوباره ژوندونی نه مانو او د قرآن مستقله حصہ ده. وقال او دو ویلو لأوتین خام خبر اکړه کیږي ماته مال او ولد مال او اولاد یعنی زما حصہ ډیر زیات د الله تعالی باندې باندې اوچت نو چې دنیا کې الته دوباره ژوندون وو نو مال به خامخه مال امرکه اولاد امرکه او د کم ځکه نه مال به شو ورځکه دنیا کې خوخه مانو څنګه خوخه ولدا چې مال لا کړی دي الته به خوخه الله تعالی اطلع على الغیبه د خبردار شوی دی په غیب خبرو باندې یعنی د غیب علم لري چې بس الله تعالی بوله شذونه ور کوي او د کله کا دعوا وکړه چې ما سبا شذونه تبیا را سره امت اتخذ عند الرحمن عهدا کني ولید الله تعالی سره وعده یعنی خپل باندې د غیب په ذریعہ باندې خبر دی چې الله تعالی مال او اولاد په قیامت کې ماده راکړي یو د الله تعالی یو پیغام را لګره دی د وحی په ذریعہ باندې چې تاسو ملاويږي نو ښکاره خبره دوه نه دی نه دا کافر د غیب علم لري نو د الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې پیغام را لګره دی نو دومره کړه خبره د کم ځای نه شروع کړله چې مال او اولاد ملاويږي نو خبره دعوی بیخي باطله دعوا ده. الله تعالی وی کلا هیڅ کله د سینه د کافر ته په قیامت کې مال او دولت نشي ملاوي دي. سنكتب من لیکو ما هغه څه یقول چې دی وی اسمره کفریات چې دی وی دا ور لمن لیکو ونمد له او من زیاتور در پاره من العذاب عذاب مدن بزیاتول سره دی خبر په وجه باندې ول عذاب او راس باورز نورم زیاتول سمره د کفر خبري کوي د خلینه وزي دومره حساب باندې ول عذاب ډیریږي او عذاب ولا مقرریږي. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه امن باخذ لدنا ما حخص يقول جدول دوول چې ما سره مال او اولاد دي دا دوړه الله موږ ته واخلو څنګه ته واخلو دی به مرشي او چې کله مرشو بس د هر څه په خپل باندې پاتې دي. ويأتينا او راضي به موږ ته قیامت کې فردا یوازي قیامت په ورځ باندې چې کله د پیش کېږي بيخي یوازي بینه سره مال نه بو سره اولاد حاصل دا شو چې د دنیا د غسور ژوندون کې د مال او اولاد باندې مغرور دي دغه شزونه په هم الله تعالی بیرته واخلي په مرګ باندې نو دنیا کې به هم د رخصتيږي یوازې بل دنیا نه لاړ شي
او چې کله الله تعالی مخ ته پیش کیږي بیا به هم یوازې نه به مال نه به اولاد دا خبرې به نه ایمان په کارېږي ایمان به یې نه نو جهنم به ځي دې ځکه نه پورې د هغه مغرور مالدار خلکو بحث و چې کومو د خپل غرور په وجه باندې اسلام نه باغیان شیو او خپل ظاهري مالداري او صحت او اولادي د خپل د غورواري د لپاره دلیل کې ثابته ولا اخو د الله تعالی د خلکو نه ګیله او شکوه ذکر کوي چې د الله تعالی د لوی ذات په مقابل کې ګټي او قبرونه او نور سيزونه ته خدایانو په نسبت باندې کتري دي دغه بندګي کړی ده نو الله تعالی فرمایي واتخذوا او د خلکو نیولې دي من دون الله د الله تعالی نه بغیر الہه نور خدایان چې باقي کې بوتان هم شامل دي قبرونه هم شامل دي ليكون لهم عزا دې لپاره چې شي د دوی لپاره عزا سبب د عزت عزت په معنا د مدد سره هم راځي مددګارانو سره چې شي دغه الله تعالی نه بغیر چې چاته خدایان ویلي لهم عزا د دې لپاره مددګاران مرسته وسره وکي او عزت په معنا د عزت سره هم راځي نو دغه بوتان بندګي دې لپاره کوي چې د دې لپاره عزت جوړ شي بوتان ور عزت پیدا کی او قبرونه نو الله تعالی واتخذوا دین ولید من دون الله د الله تعالی نه بغیر الہه نور خدایان ليكونوا ذی لپاره جشی لهم عزت ذی لپاره سبب د عزت کلا اس کله د سینده قبرونه بوتان ذی لپاره عزت نشي جوړیدل سيكفرون زرد چې هغوی به انکار کوي بی عبادتهم ذی د بندګۍ نه دا مضمون مخکې تر شوی دی چې چا بندګۍ کړي نه په قیامت ورځ باندې د بندګۍ نه انکار وکړي چې زم بندګۍ تاسو اړول کړي نه دا اول هم کوله سيكفرون کفر به وکړي انکار به وکړي انکار د مشرکان د عبادت نه بد کم چا بندګۍ چکیږي نو دوی به انکار وکړي نو بندګۍ چا کیږي د قبرونو بندګۍ د فرشتو بندګۍ د انبیاء کرام او د اولیاء کرام د قبرونو بندګۍ او عبادت چې کوم دی مشرکانو وکاو اوس دا خبره ده چې قبرونو والاو کې خو وسای اولیږي د بجوند کې قیامت اورت باندې انکار کولی شي لیکن د څه قرون ده کې بوتان هم شامل دي چې بوتان هم بندګۍ کیږي مشرکان عبادت کوي هغه به انکار وکي نو سوال دا چې ګټه بسنګ انکار وکي د ځکه امام قرطبي رحمه الله د دې وضاحت ذکر کړی دی چې څنګه انسان کله منکر شي د قیامت په ورځ باندې د خپل کفر نه منکر شي چې ما کفر او شرک اړو کړی نه دی الله تعالی باندې خپل باندې مهر ولګي کم چې سورۃ یاسین کې دا مضمون ذکر شوی دی او د اندامونو به خبري شروع کی لاس خپي او اندامونو سترګې خبري شروع کی د جرم اعتراف به شروع کی او دا غینه بعد هغه زمکه راوستل شي چې کوم زمکه باندې ګناه کړله یوم اذن تحدث اخبارها زمکه به خپل پیغامات واوري چې کس د ګناه زما د مخې کړی ده زما په سر باندې کړی ده نو دغه شان د الله تعالی به د ګټو د بوتانو لام صلاحیت ورکړي د خبرو او دوی به هم گواہی وکړي اقرار به وکړي او د عبادت نه انکار وکړي انکار به څه وکړي الله تعالی به درکې به درخواست وکړي چې موږ خو دې نه دی ویل زم بندګي وکړي او ته یو لوی ذات وي تا پیدا کړی و تا به ساتل تا به د دې ضرورت پوره کول او ستای نه د منل زما د ګډ عبادت یې کړی دی نو جهنم ته ور واچو جهنم مستحق دی نو په دې طریقه باندې بغاټي د دوی هم د دوی د عبادت نه منکر شي انکار به وکړي تایید به ونه کړي ويكونون عليهم ضد او دوی بشي د دوی په مقابل کې مخالف ويكونون شي به د الها چې کوم د الله نه بغیر چاته خدایانو په نسبت کتري دي هغه بشي عليهم د دوی په مقابل کې ضدن مخالف بشي او دا ټول به الله تعالی بدر کې درخواست کوي جهنم ته ور واچو مستحق دي چې ته یو لوی ذات وي ته نه منلې مونږ په سره پسې کېدو د جهنم صحیح مستحق دی ور واچو الم ترى اتنغوري ان ارسلنا الشياطين چې یقینا موږ لګري د شیطانانو علی کافرین په کافرانو پسې ته عزهم چې تیزی هغه لره اذن په تزول سره کافرانو په کفر باندې تیزی دی آیات کې نبی علیہ السلام د پاره تسری ذکر کیږي په دوه طریقو باندې یو طریقه دا نبی علیہ السلام سره بدل غم ور سره وجه د خلق ایمان وري نه راوړي اخر دې څه مشکلات دي زما په دعوت کې کمزوري ده زما انداز صحیح نه دی که څه وجه د خلک دومره رښتونی او صحیح خبره چې زما به هیڅ لالچ هم نشته د دوی خپل فائدہ ربي امر سره نه مني نو نبی علیہ السلام سره بدل صدقه ور سره دویم کم خلک وجه د اسلام خلاف ډیر زیات تیز شو او نبی علیہ السلام په داغې نه تنگ شو نبی علیہ السلام په داغې د حرکت لپاره سوالونه کول چې الله پاک وسی هلاکی زمکه د مخ نه پناه کی نو دغه دوه خبرو د لپاره د آیت نازل شو
د آیات حاصل دا دی چې کوم خلک الله نه یادوي او دې خلکو کې غرور تکبر موجودي نو الله تعالی به دې باندې شیطانان مسلط کړي او دغه شیطانان متبادل ذهن کې بده زړه کې د بيدینۍ وسوسې وراچي د اسلام مقابل کې وسوسې وراچي داسې او کداسې او د اسلام په مقابل کې داسې حرکت وکړه داسې حرکت وکړه مسلمانان تنګ کا دوی د ترقی ونه کی دا بدنام کا او داسې په طریقو باندې شیطانان دې چلونه خي او هغه ورځ په ورځ باندې د اسلام په مقابل کې کافران د تیزیږي او د دې غصه چې د رافارول کیږي او دا کار شیطان کوي دیمه خبره دا ده چې کله دوی د الله تعالی د دین دشمنان شو مقابل ته راوتل کافران د الله تعالی نظام دا ده چې خپل دشمن د دین دشمن پرې دینه د مخامخه په عذاب کې راګرایي نو چې کله راګرایي نو نبی رسول الله تعالی وایي چې فلا تعجل عليهم دوی د پاره بجلته باندې د عذاب سوري نه مکوي چې په حال دي هلاک شي دا مو وایي ځکه چې موږ د دوی هر جرم د هر حرکت سارو یینو لیکي ورلا صرف دارانیس دې د پاره نه چې ټیم ولا ورکوي چې د ګناونه زیات شي او مهلت ته ورکوي چې ډېر وسکی کنه وسکی دغه مهلت نوروز الله تعالی وي زمانه غریب نو د قبضینه بهر نه دي خامخره نسم د دین دشمن پرې دمنه نو الله تعالی دغه احوال ذکر کوي چې الم تر ایتنګوري ان ارسلنا الشیاطین چې یقینا موږ لګري د شیطانانو غل کافرین په کافرانو بسې تعذهم چې هغه ته زید کافرانو لره اذن پته زور سره په کفر باندې ته زئی په دې وجه کم خلک د موږ پابند نه د اسکارو پابند نه تلاوت پابند نه د دې په ذهنونو کې ډېر شیطانی حرکتونه تاویږي ډېر شیطانی وسوسې تاویږي او کم خلک د اسکارو پابند دي د تلاوت پابند دي هغه خلکو ذهنونه صفای هغه کې د شیطانی هغه وسوسې بالکل نه تاویږي نو شیطان نه ذکر کوي چې کله خالص ذهن پیدا کوي چې هغه ذکر اذکار نه خالی د پوی نه خالی پاکه ذهن باندې حمله ورکیږي او دغه انسان په چپلار باندې بوزي او شیطان انسان د هغه پوری نه ماپ کوي تاسو پورې چې د دین نه اړولې نه په ګناورو هم د شیطان تسری نه کوي تر هغه پورې ازغلې د سو پورې چې بيدنۍ باندې خاتمه وشي بس به دې واپس شي الله تعالی نبی عليه السلام ته فلا تغجل عليهم تجلتی مکه وردی مبارک په عذاب سره جلتی باندې ولا عذاب مغواړه ځکه انما نعد لهم عدا یقینا موږ شمارو د دې لپاره هر یو شی په شمارو سره د دې ګناونه او جرمونه شمارو ویناګانې مشمارو د دې ژوندۍ ورځ شپې دا ټول ولا موږ شمارو او چې کله هغه پوره شي بیرانیس یعنی د دې ژوندۍ په شمار باندې دا ورځ یو شپې په شمار دي ژوندۍ به د شمار ده نو اسم هغه ټیم چې کله پوره شي په خپل باندې د الله تعالی مخ ته پیش کیږي او بات کیږي مړ کیږي نو چې کله ارسي د شمار دي او د الله تعالی د علم او د قدرت نه بهر نه دي نو لهدا جلته باندې ولا عذاب مغواړه پرې د ژوندۍ او سزاګانې متکلم الهیږي الله تعالی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا قیامت احوال دي دنیا کې به هم د دې حالات خراب دي قبر کې هم د کافرانو حالات صحیح نه دي خراب دي د قران انداز د سې د دنیاوی احوال ذکر کوي زیات او د آخرت غ ذکر کوي منځ کې برزخ زیات نه ذکر کوي ځکه برزخ د دوړو د پخپل معلومیږي چې به کوم قومونو دنیا کې مزامن راشي نو کار خبر د قبر کې به خوان نه او چې کوم خلکو د پاره د آخرت سزاګان ذکر شوی او آخرت کو د سزا ملاويږي واضح خبر د قبر احوال به خنۍ نو هغه خپل دینه معلومیږي دنیوي عذاب او اخروی عذاب نه برزخی عذاب معلومیږي نو هغه ذکر قران کم کوي زی په زیبانه کوي او دا دوه عذابونو ذکر د زیات نو دې څنګه کې د آخرت احوال دي الله تعالی یوم بحق ورځ باندې نحشر المتقین چې موږ براجم کو پرهیزګاران خلق الى الرحمن رحمان ذات طرف رحمان ته بسنګ راجم شي رحمان ذات طرف ته راجم کیږي چې دارالنعیم کې بر ټول نیکانو او د ټول دیندار خلکو مل مستیا اعلان وشي الله تعالی اعلان وکړي چې څومره مسلمانان دي نیکان خلق د ګناهونو نه ځان ساتل دي او ګټي شوی دي په ټیم توبه وستري ده هغه خلک زما ملمانه دي دارالنعیم ته راوړي نټو به الله تعالی ملمانه شي په دغه ورځ باندې نو الله تعالی وي په هغه ورځ موږ راځم کو پرهیزګاران ال الرحمن رحمان ذات طرف وابدن په ملمستیا سره وابد عربی کې هغه ملمته ویل کېږي چې ته دعوت ورکې او دعوت ستاره راوغواړي او بیا دا دعوت چې څوک ورکوي دا به غټ کسي لکه په دنیاوي سطح باندې چې واخلې دا به شته کې وزیري سردار به بادشاه به نو د غټ خلک چې دعوت ورکي او څوک راوغواړي نو دغه څوک چې راغختل دغه دا وپد شو نو اوس الله تعالی پر غختري نو ښکارا خبر جواب دن ټکي د سره زیات خصمن خوري نو دی به راجم شي رحمان ذات طرف ته
وبدن ملمستوب سره چې دې به د الله تعالی میلمانه شي. ونسوق المجرمین امن به وشړو مجرمانو لره الی جهنم جهنم ته ورداتږي. نسوق ساق یسوق چې کوم دا شړول ته وایي دا داسې انداز ته وایي چې ته به چا پسې چوکوالی او د شان زغلې مخکې زغلې دې ته نسوق ویل کېږي. او یو چې کوم دی نو یقود دی چې هغه فاعل قاید راځي نو قیادت دې ته ویل کېږي د کسانو نه مخکې شي هغه درپسې در احترام علامه. او نسوق چې کوم دی نو دا شړل دی نو دا دې ته ویل کېږي ته پسې شاته شي مخکې زغلې نو مجرمان زغلول کېږي جهنم ته زغلول کېږي. او چې کوم مؤمنان دي نو هغه به مکس مخکې شي جنت طرف ته روان کې بوزي به. نو باندې دې کې نسوق ته چې مؤمنانو لپاره به د میلمستیا دعوت به ورکړي شي دارالنعیم ته راوغتل شي. او چې کوم کافران دي نو الله تعالی ونسوق المجرمین من بوشړو مجرمان لره الی جهنم جهنم طرف ته وردن تګي.